په دې هندوستان کې په یو ځمکه باندې د یو هندو او د مسلمان جنګ و. هندو وی زما ده او د مسلمان وی زما ده. نو جګړه زیاتېده اخره کې مسلمان وی ورګه ځان له مرګري پیدا کړ. نو مسلمان اعلان وکړ وی که دا ځمکه ما وګټله زه په جومات جوړوم. هندو اعلان وکړ وی که دا ځمکه ما وګټله زه په مندر جوړوم. اوس مخکې د هندو د مسلمان جګړه وه او اوس د هندوانو د مسلمانانو جګړه شوه. ځکه د مسلمان سره ټول مسلمانان ودرېدل. ولې؟ ځکه د جومات جګړه شوه چې بدې به جومات جوړېږي. او هندو سره ټول هندوانو ودرېدل چې وروره دا خو یو د دې هندو خبر د مندر خبره ده. مسلمانان رالل وایي دا زمونږ ده او موږ به په جومات جوړو. هندوان رالل دا زمونږ ده او موږ په مندر جوړو. اوس کلي کې دوه ډلې شو، مسلمانان یو خو هندوان بل خو. مخکې د دوو کسو جګړه وه، د دوو قومونو جګړه شو. ابه خبره لاړه عدالت ته. جج هندو چې عدالت ته لاړل، د عدالت کټهره ټوله د هندوانو او د مسلمانانو نه ډکه ده. مسلمانان بار چغې وی مسجد زنده‌باد او جومات او غي مندر زنده‌باد. اوس جج وی خدای زه په جنجال سره ما کدی هندو له ورکو مندر په جوړی دا مسلمانان مظاهره کوي بل وکیږي، ټول روډونه بہت بند کې او غوبل به جوړ کی. او کدی مسلمان له ورکوم دی په جومات جوړی الته کې هندوان بل وکیږي. اوس داس یو کارو کو چې مسلم حل شي جنجالم جوړ نشي. جج اغي هندو ته او دی مسلمان ته وای د عدالت کټهره بار خو د هندوانو مسلمانانو ډکه ده په عدالت کې دننه. هلکه وایي داسې څوک مشر سپینګیري نشته چې تاسو په دواړو په اعتماد یې هغه فیصله وکړي. هغه ته به پته وي چې ځمکه د چا ده، مشرانو ته پته وي. د هندو پې ورمخکې شو وی صاحب بالکل یو سپینګیری شته او مسلمان دی او زما په هغه باندې اعتماد دی، بس چې هغه څه فیصله وکړه ما ته منظوره ده. هندو د خولې نه ووته. جج ورته وایي څوک دی؟ وایي دا د یو سپینګیري مفتی دی، مفتی الهی بخش صاحب. بس زما په هغه دی مسلمان خو زما په یقین دی چې دی دروغ نه وایي، رښتیا وایي. بس چې دی مسلمان خو خوشحاله شو چې دا اوس مسلمان دی او راشه چې دی ولا اختیار ورکوي زه یې ولا ورکوم. بس مسلمان وایي صاحب ټیک د زمان په اعتماد دی. دواړو جج سره لیکل وکړل چې مفتی الهی بخش صاحب چې وی جمعه د مسلمان د نو مسلمان له بشي او کاغه وی د هندو له هندو بشي. د دواړو په فیصله ده او د دواړو په اعتماد د دواړو عدالت کې ګوتې ولګول چې مسلمان بار وته خو خوشاله او مسلمانان وته څه چلو شو. وی هغه هندو د خلینو خداغه مفتی صاحب نو موته. بس مسلمانان خوشاله هغه ته خو پته و چې هغه راکې نو منګله به راکې ځکه موږ په جمعات جوړو. اخو هندو له نشي ورکول ځکه هندو له کې ورکې مندر په جوړي نو د بوتانو مندر له به مفتی صاحب ورکې. بس هغه خوشاله هندو چې بار راوت هندوان ورته وسه چل دی وکړه یاره وی غدل تسپینګری سړی نه دی ابړه مفتی الهی بخش. بس پاغم فیصله وکړه چې هغه ایت ته وی خدای دې پتانا کا سیټ کړی کړ. هغه هندوان ورته وی خوارشه غلطی دی وکړه. اوس هغه مسلمان دی او اختیار دی مسلمان له ورکه. مسلمان تعالی درکې ته په مندر جوړه هغه په څنګه بوتانو عبادت خانه جوړه کی. ابه لازم نه خپل ورکه خوارشه مونږ دراوستو مندر له ورکه او فیصله دی غلطه وکړه، فیصله په مولا کې یاره وی زما د خلینو خو یاره هندوم بیا ستومان او خبره ته وته وګته لګول. آینده تاریخ کې بیا هندوان امرال الکټهره ډکه ده د عدالت کچره. مسلمانان امرال هندو او مسلمان دواړه وردن نش او دغه سپینګیری مولا صاحب مفتی الهی بخش صاحب الاس او پیړه چی هغه راوست. جج ته ور مخامخ یو خو هندو بل خو مسلمان او ججم د سړی هندو دی. مفتی صاحب ور مخامخ کا وی په دم اعتماد دی اختیار د دې ویو وی مفتی صاحب دا د ځمکه ده پلان کې دی کې تالی دی رویاو صاحب د دې مسلمان او د دې هندو په جګړه ده. مسلمان وی زما ده، هندو وی زما ده. مسلمان وی کما او ګټل از په جمعات جوړو، هندو وی کما او ګټل از په مندر جوړو. مندر د هندوانو عبادت خانه ته وی.
دوی دواړو پتا فیصله وکړله چې دا زمونږ مشر دی دته پته را چې دا ځمکه د چا ده سپین ږیری نو ته ووایه چې ځمکه د چا ده دروغ به نه وي رښتیا به وي او که درته پته نه بیا مه وایه مفتی صاحب ورته وی جج صاحب ما ته پته ده چې ځمکه د چا ده زه ته خبر او زه به رښتیا خبره کوم خو یې وایه ځمکه د چا ده جج صاحب وی دا ځمکه د هندو ده ما ته پته دروغ خو نه دا د هندو ده او د مسلمان ورسره جګړه هسې مفتو کې اچولې ده ځمکه د هغه ده هندو خو خوشحاله شو جج ورته وی مفتی صاحب درته پته شته چې دی پې څه کوي دی پې مندر جوړوي وی دا د ځمکه ده که پې مندر جوړوي او که کور پې جوړوي دې سره زما څه دي زه خو پې نه جوړوم زه خو پې مندر نه جوړوم د ځمکه تا خو ما نه دا تپوس نه دی کړی چې دا ځمکه مندر له ورکې او که دا جومات له ورکې دا خو دې راته نه دی ویلي تا خو ما نه دا فتوا نه راغوښتې چې مندر جوړول پې جایز دی او که ناجایز دی تا خو ما ته وایي ځمکه د چا ده دروغ وایي بس زه رښتیا وایم چې ځمکه د هندو ده دروغ نه وایم اگر که زه وایم د مسلمان ده نو نن د مسلمان کېږي اگر که زه وایم د مسلمان ده نن پې جومات جوړېږي خو ما ته پته ده چې دی پې مندر جوړوي ځمکه د ده ده اوس د ده خوښه ده که کور پې جوړوي مارکیټ پې جوړوي دکان پې جوړوي مندر زه خو پې نه جوړم دی او زه خو یې وله د ځانه نه ورکوم د ده ده اوس که ما پردی ځمکه ورکوله ده له مندر له نو بیا به زه ګناهګارېدې چې تا ته پته وه چې مندر پې جوړوي ولې وله ورکې نو زه یې پې خرڅوم خو نه او زه څه وله پردی ځمکه خو نه ورکوم زه رښتیا وایم تا وایي ځمکه د چا ده ما ته پته ده چې ځمکه د هندو ده یقین کوه چې جج په تعزیرات هند په قانون د پاسه یو فیصله ولیکله چې ډېرې مودې پورې هغه د هندوستان د تعزیراتو یوې سوه نن به مي غالبا جج څه ولیکل جج دا ولیکل چې مسلمان ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا مسلمان وبیله خو اسلام وګټله مسلمان خو وبیلله ځکه ځمکه په پردی دعوګیرو او ځمکه پردی وه خو اسلام وګټله اسلام وایي مندر دې جوړ شي خو رښتیا دې وویلی شي اسلام وایي مسلمان دې پیل شي خو رښتیا دې وویلی شي اسلام وایي هندو دې وګټي خو رښتیا دې وویلی شي دروغ دې ونه ویلی شي د اسلام قانون دا د یو کس دپاره نه دی دا د یو قوم دپاره نه دی دا د ټولې دنیا دپاره یو شان دی یاره چې دا خبره یې وکړله هغه هندو په هغه عدالت په کټهره کې وی دا اسلام دا مذهب دا دین عجیبه دی دی کې فرق نشته د مسلمان او د هندو اوهو دا به رښتیا وایي که فایده هندو ته هم رسي رښتیا وایه که فایده کافر ته هم رسي رښتیا وایه که فایده مندر ته هم رسي رښتیا وایه قانون دی بس یاره جج صاحب زه خو یو خبره کوم دا ځمکه زما شوه د تا ماله راکړه فیصله وشوه وی بس زه د نن نه پس کلمې شهادت ویم او په دغه اسلام کې داخلېږم د نن مسلمانېږم بس دا دین قبلو داسې دین او نن نه زه اعلان کوم چې دا ځمکه ما په خپله جومات ته وقف کړو جومات به پې جوړوم که او تاریخ لیکي چې د عدالت په کټهره کې قچرو که چې بار څومره هندوانو په یو ژبه الله پاک ټول مسلمانان کړل دا د رښتیا او برکت موږ ټول په دریو ځایونو کې علما وایي رښتیا دروغ ویلی شي هغه هم وایي دروغ په داسې شکل وایه چې توریه ورته موږ په عربی کې وایو چې شکل ولې د رښتیا وکړه توریه ورته وایو هغه دا یو د ښځې سره جنجال جوړیږي خپلې ښځې سره نو خیر دروغ ویلی شي که رښتیا وی نو کور در سره روانېږي ښځه در سره روانېږي او کور درته خرابېږي لکه یو شی زه به یو لږ مثال درکړم یو شی دې په وس کې نشته او ښځه وایي راله بیا راوړئ او که نه راوړئ ستا دا لار او زما دا لار نو یاره وی ښځې مارکیټ کې نو دا هم داسې دروغ مه وایه پړه کې یو مارکیټ پرس که چې دې مارکیټ کې دا نشته نو یو دکان ته لاړ شه بس چې هغه دکان ته ورشه چې پکې نی لکه دروغ دی خو شکل بیا هم کوشش وکړه چې شکل ولا دروغ جوړ نه کړي خو دروغ دله جیز شو ولې کور دې پروانېږي یوه دغه رنګې ښځه او خاوند د ښځې نه داسې یو مطالبه کوي چې هغه ښه ني او ښځه ورته څه دروغ مروغ جوړ کړي او دا خاوند پرې رضا کړي
دویم په جهادي میدان کې د جهاد په میدان کې دروغ ویلی شي. ولی بعض یو کافر ته که مخامخ دروغ رښتیا وی نو بیا به ته حالات خراب شي. او دریم د دوو مسلمانانو جوړه چکې. اوس که یو مسلمان لته ورشي او جوړه کې نو خو خامخا د هغه بل دشمن په سر ګډې وړې وی. نو که تا غله خبرې ورسې چې هغه خدا وي نو دا خو تا نور جنجال جوړ کړ، روانه دې نوره زیاته کړه، جوړه دې ونه کړه. نو دې وخت کې ته دروغ ویلی شي چې مړه غله خو زورل بیا لکه ته خو یې د ما دشمن دی، هغه خو ستا صفت کاو، هغه خو یې دا زما رور دی، خو بس روانه راغلی ده او غلط فهمي ده. نو اب هم مړه نرم شي. ها یاره بس زما خو سره څه د پلان نیکه پټې خو شریک نه دی، خو یو جنجال دی او راغی زما رور دې سره بړه نرم شي روغه به وشي. نو دې دریو څیزونو کې دروغ وایه. علما وایي په داسې شکل یې وایه چې څه ناڅه ته د ځان بچ کولی شي نو ښه خبره ده، ځان بچ کولی شي نو ښه خبره، او که نمی نو خیر دروغ پکې ویلی شي. او ما سوا د دې دریو ځایونو نه نور دروغ باندې نو زمانو بنیادي خبره مې دې پورې دا بیان وکړ چې نن سبا په نیټ باندې په فیسبوک باندې او په دې انټرنیټ باندې د دروغو یو سمندر روان دی، یو سیلاب روان دی. د دروغو الزامونه په خلکو لګي، یو سړي کې به غلطي نه او دی پسې دروغو الزام شروع کړي، د دروغو کنځل لیکي، دروغو پراپیګنډ لګیا دی کېږي، او یو تخوري او بلې بل تخوري او بلې بل تخوري. نو یو دا مهرباني وکړي چې ان شاء الله زما بیان چې څوک هم اوري ارده کې چې اوري نو ګوره الله خفه کېږي، نو الله سره به عهد کوي ان شاء الله چې موږ به په فیسبوک باندې په انټرنیټ د نن نه پس هغه کار نه کوو چې په کوم الله خفه کېږي. دروغ به نه وایو، د دروغو پراپیګنډه به نه کوو، او که چا کړي مې نو موږ به بل ته نه رسو، او موږ به انسان د ذات عزت به کوو. د انسان ذات هر څوک چې د انسان د هغه شکل دا د انسان شکل دی، دا ولا خدای ښکلی شکل خوښ کړی دی، د هغه نه سپی جوړول او د هغه نه خر جوړول او د هغه نه بل شی جوړول یا هغه پورې ټوقې کول دا په شریعت کې ګناه ده، د دې نه به ځان ساتو. نو د دې اصلي علاج څه دی؟ اصلي علاج دا چې د دروغجنو سره مه کښېنه او د رښتونو سره کښېنه. مجلس تاثیر لري، که ته دروغجنو سره ناست دی نو دروغجن بشي، که رښتونو سره ناست دی رښتونی بشي. دارنګې نن په د انټرنیټ او په د فیسبوک هم د ناستې یو طریقه ده، دوستانه ده، یو بل سره ځان څه شامل کړي. څه ورته وایي لکه دا لکه زه تا سره شامل شم او ایډ ورته وایي، ته تا سره ایډ شم ته ما سره ایډ شوې. نو دروغجنو سره ځان مه ایډ کوه، رښتونو سره ځان ایډ کا. بس دا ناسته یوازې ده چې جومات او اجره کې ناسته وکړې. په دې فیسبوک ملګرتیا د نیکانو سره کوه، د صالحانو سره کوه، او د بېدینو د ګناهګارانو سره مه کوه. د دنیا د تاوان دی، د دین د تاوان دی. الله به خفه شي، د الله رسول به خفه شي، د الله فرشتې او کائنات به خفه شي. الله دې موږ د دروغو نه وساتي. که مو ویلي الله دې راته معاف کړي. او ګوره توبې سره الله معاف کوي. ښه که چا ویلي داسې دروغ، د دروغو پراپیګنډه مسلمان ته ضرر رسولي په دې نیټ او په فیسبوک، نو توبه وباسئ، الله به معاف کړي. توبه دا معنا چې دا سم کړي دي معافي غواړو، آینده له به نه کوو.